داسې کار دی کامران خان چې زه دا خبره کوم دا لږ داسې تلخ غونته کېده عمران خان 2 کاله شوي دي 2 نیم کاله چې ګورنمنټ کې راغلی دی دې نه مخکې 50-60 کاله د نورو ګورنمنټس کړي دي که موږ دا وایو چې د 60 کالو ګن به عمران خان سره جارو ده او هغه به دا ګن ټول په یو وار باندې وباسي نو دا داسې نشي کېدی موږ ته چې کله د تحریک انصاف ګورنمنټ ملاو شو نو 2000 ارب روپۍ زموږ سره فاینانشل ډیفیسټ و فاینانشل ډیفیسټ مطلب چې 2 روپۍ موږ آمدن دی او 20 روپۍ زموږ خرچه ده ای دپاره به دوی په سود باندې پیسې اخیستې نن چې ګراني ده دا صرف په دې وجه ده چې عمران خان په سود باندې پیسې اخیستل بند کړي خامخا د نورو پارټیانو ته دا 50-60 کاله عمران خان خو ته ووټ نه دی ورکړی موږ ټول ورته ووټ ورکړی دی دا ملک موږ ته تباه او برباد ملاو شوی دی دا دلته هر انسان ته پته ده نن نواز شریف صاحب دلته کینډیډیټ ولاړ دی نن نواز شریف صاحب چېرته ناست دی نن هغه په څه کې ناست دی نن شهباز شریف صاحب جیل کې دی په څه د وجې په جیل کې دی بیا موږ راځو د هغې کینډیډیټ څه جلسې کوو په کار دی موږ کې دومره شعوري چې هر د دوی مشران نن په جیلونو کې دي د دوی مشران نن د ملک تباه او برباد کو لاړو بار وتښتېدو نن هغوی خپل ملک ته نشي راتلی د دوی وزیران نن ملک ته نشي راتلی فیس کولی نشي د پی ټي آی ګورنمنټ دی پی ټي آی ګورنمنټ کې کم از کم هغه سیستم خو ختم شو که نه نن امن دی نن د هیلث انشورنس ملاویږي ټولو خلکو ته یو غریب سړي دپاره چې 10 لک روپو علاج دغه په جیب کې د شناختي کارت په مد کې پروت وي دا دغه دپاره څومره غټه خبره ده دا مونږ لګیا یو ګورنمنټ دی ټایم اخلي بل چې دومره تباه او برباد سیستم تا ته ملاو شي نو خامخا یو کور هم په 2 نیم کالو کې خو یو کور نه جوړېږي دا خو لا پوره ملک ته دا خو نه صوبه ده او نه څه حلقه ده دا پوره ملک ته لازمي چې ایکسپورټس سیوا شي اوس پرویز خان دلته اکنامک زون منظور کړی دی خپل د سی ایم تو په دور کې هر سړی سرکاري خو نشي برتی کېدی پرویز خان چې دا روړو دلته نوخار ته دا خو هزارې تم تلی شو دا خو بره علاقو تم تلی شو دا خو سواد تم تلی شو خو چې هغه دومره روړو محنت یې وکړو د دې دپاره یې وکړو چې دلته زموږ خلکو ته امپلایمنټ ملاو شي اوس چې اکنامک زون دی د نوخار او د صوابۍ په منځ کې دا ټول به اکنامک زون اوس هغه د سوات نه چې سړی راولي هغه خو ته ګران پریوزي ای چې د نوخار نه سړی هر کوي هغه ته ارزان پریوزي دي کې بلا شزونی دي کې به ډرایوران لګي دي کې به ګاډو والا سیستم لګي دلته یو کارخانه اته ما په خیال سه 10,000 د 20,000 کنال زمکای پکار د ماته ایگزیکټ فګر نشته پته پدې کې سل کارخانه هم جوړې شوې زه هم چې سل خو د نش پمپ حساب کې سلم جوړې شوې شل سوري نو شل کارخانو کې په یو غټه کارخانه کې 1200-1500 لیبر لګي دا زموږ د نوخار لګي دا یو ډیر ښه سټپ دی او ان شاء الله پای باندې کار لګیا دی ډیر ضربه دا ټول سیستم شي او که څوک دا وایي چې سرکاري نوکر نو هر سړی سرکاري نوکر کېدی نشي یو سکول کې پوسټ روزي لا یو ټیوبویل باندې پوسټ روزي چې چا ځمکه ورکړي دا غي کېږي باقي دومره بېروزګاري ده نن سبا او دومره ګراني ده چې هر سړی سرکاري نوکر کېدی نشي داسې کار دی چې کله موږ ته په 2013 کې د الکا ملاوه شوه نو موږ هغه ټایم د الکا بیا زه به پلار سره ګرځېدم موږ غمخادي به کوله موږ یو سیستم به کولو ما پلار 15 کاله وزیر خو هغه چېرته د وزارت په کور کې نه دی پاتې شوی موږ هم دغه اجره وه دا به دغسې کلا وه زموږ ټول سیستم هم دغسې دا کلا چې د جمشید میا جوړه کړې ده دا امانګړ د خیشکي اوس خو موږ سره خیشکي نشته خو هغه ټایم موږ سره خیشکي وه دا علاقې چې موږ جوړې کړي دي موږ دا داسې جوړې کړي لکه چې سړی په مینه خپل کور جوړوي موږ ته دې کې باقي پاتې هر یو شی موږ ته پته ده زموږ دې ټایم په نوشهره کلا کې څلور جنازګاګانې موږ نه پاتې شوي وي یو ګمبد شاه بابا یو مانخیل خاتو خیل او نیو اباخیل بیا داسې شوسینو کې موږ هلته کمیونټي سینټر ته پی ایس ایچ ولي داسې 2-3 نورو ته دې کې موږ دې ټولو ته فنډز واچول بلکې خاتو خیل جنازګاه چې کم کې میخې بالته اوسېدې ایدی دغه کړي وي بیا ډي صاحبې ته موږ ووایي هغه هغوی لرې کړل نن هغه جنازګاه تاسو وګورئ ډیمالش وه 1,40,00,000 روپۍ موږ ورکړې چې 1,40,00,000 روپۍ باندې دا جوړه شي د دې به څومره ښکلی او دا د چا ښکلا ده دا د خلکو ښکلا ده د دې نه علاوه موږ 12 کیلومتر ګیس منظور کړی چې کم کې 4 ولګېدو باقي اوس 2 راغلی دی باقي به نور راځي چې څنګه ده 19 تاریخ تیر شي کارونه به لګیا کېږي باقي چې څه
لګي ډېرې ګلۍ پاتې دي. بل ټولو کې غټه مسله د کلا د سیوریج مسله ده. ټولو کې غټه دا ګلۍ دا ګیس ته هر څه فضول دي چې تر څو دا سیوریج نظام نی ټیک نو دا یو شی معنی نه لري. آی د پاره پرویز خان وزیر اعظم صاحب سره ملاقات کړي 45 کروڑ روپۍ هغه ونه ډیمانډ کړی دی او هغه سره اګری شوی دی. په هغې کې د لوکل ګورنمنټ د ټي ایم اے د دې ټولو ډپارټمنټونو میټینګز شوي دي. دوه میټینګز شوي دي او دوی ورته یو پوره پروجیکټ جوړوي نو چې دا انشاءالله منظور شي د کلا خلکو ته به لږ تکلیف وي ځکه چې دوی به دا روډونه واپس ماتوي. دا پوره سیوریج پایپ لاین به دی دوباره د سره اچوي. ای سره به انشاءالله د نکاسي مسله مکمل چې یو ځل نکاسي مسله حل شوه باقي په نوشهره کلا کې داسې هیڅ قسم مسله نشته. داسې امانګړ کې مونږ ګورو یو څو لارې دي ګلۍ دي باقي هلته مونږ ګیس هم لګیا کړی دی. باقي هلته اساس مسله نشته. باقي چېرته پورې چې د ایجوکیشن او د هیلث خبره ده نو چونکې ایجوکیشن او هیلث باندې معاشره ترقي کوي نو مونږ تیر 15 کالو کې جمشید میاں ډېر زیات کار کړی. مونږ کلا کې چې څومره سکولونه مونږ هغه اپګریډ کړي دي دغسې مونږ په مالتونو کې سکولونه جوړ کړي. مونږ قاضي آباد کې سکول جوړ کړی دی. داسې چې کوم غټ مالتونه دي مونږ ته بیل سکولونه جوړ کړي. د دې نه علاوه مونږ نوخار ته د پرویز خان په برکت او د جمشید میاں په برکت د میډیکل کالج غونډه کې غټه تحفه د نوخار ته ملاو شوي چې نوخار کې میډیکل کالج نو دغسې د 14.5 ارب روپو د بند مونږ ته خپل د نوخار د ګلونو خلکو د بچکولو دپاره چې اوبو نه هغوی بچي هغې دپاره بیا کشتي پولو ګورئ تاسو د دې ټینکۍ روډ او د دې خواوشا علاقو د خلکو دا خواهش و چې مونږ ته پول جوړ شي. مونږ ورته په ارب روپۍ پول جوړ کړو. زموږ مشرانو خو همیشه د دې عوامو دا داسې نیازبین ساتلي وو چې چا به ورته څه وي هغوی به کار کولو ځکه چې دا د دې خلکو حق دی. مونږ څه نوی کار نه دی کړی کامنه مونږ صرف دا کار کړی چې تیرو خلکو به حق نه ورکولو د مونږ مشرانو رالو حق یې ورکو. د مونږ مشرانو خلکو ته شعور ورکو چې آئین پاکستان چې مونږ ته د ووټ حق راکوي نو مونږ ته دا وایي چې خپل په عقل او خپل په شعور باندې ووټ هغه سړي ته واچو چې کوم سړی تا د علاقې ته د تا خلکو ته کار کوي خدمت کوي. اوس یو سړی که رواني او نظریې پسې رواني او هغه ته پته وي چې نظریې نه ماته اسم نه میلاویږي او بیا ما نظریې پسې رواني نو دا خو هغه دور نه دی. هغه 2021 دی. خالد خان داسې کار دی اول خو د دوی ځان پوهېږي چې کم کارونه به کېږي او کم کارونه به نه کېږي. زه د تاسو د کیمرې په وساطت سره دوی ته اوپن چیلنج ورکوم چې دوی د مونږ ته دا وښیي چې مونږ نوي ټینډرو کې کم کار شروع کړی دی د الیکشن د اعلان نه پس. نو الیکشن کمیشن یو سټرانګ او پاورفل محکمه ده هغه د ایکشن والی دا آن گوینګ سکیمز دي. دا خادوخیلو جنازګاه چې دا 1.40 لک روپو دا ما والد صاحب په اون 2019 کې دا غي ای ډی بی هغه سکیمونه دي. زمونږ د څومره روډونه چې روان دي لیبر کالني امانګړ کې زمونږ روډه چولی شوي دا وګوري چې دا کله نه دا کارونه لګیا شوي دي. اوس که الیکشن کمیشن مونږ ته وایي چې آن گوینګ سکیمز به چلی او دوی وایي چې آن گوینګ سکیمز به نه چلی دا ډپارټمنټ دی دا رولز دي دا د چا په خواهش باندې ګورنمنټ نه چلی. ګورنمنټ چلی په رولز باندې د الیکشن کمیشن رولز دي چې آن گوینګ سکیمز ټیل د اناونسمنٹ اف ډیټ چې کوم آن گوینګ سکیمز دي دا به چلی او افټر د اناونسمنٹ اف ډیټ اینا پس چې کوم سکیم کی اب نه کیږي. مونږ اوس ماته وزیر اعلی صاحب ریسنټلی 30 کروڑ روپۍ راکړي وي د لاړ شي ټي ایم اے کې 38 کروڑ روپۍ ټینډر په تیر 19 تاریخ باندې شوي دي هغه یو ورک آرډر نه دی ملاو شوی. مونږ شکر الحمدلله مونږ ته د مشر د اړخه پرویز خان د اړخه کلیر انسټرکشنز دي چې د لا وایلیشن به مونږ نه کوو. نو مونږ داغه په هر فیصله باندې زمونږ لبیک دی او مونږ د لا وایلیشن نه کوو. خو اوس آن گوینګ سکیم زمونږ رواني خلکو ته مونږ وعدې کړي دي د مخکې نه بابا کړي وي هغه ټایمه ژوندی او هغه په خپله دا منظوري کړي وي. نو اوس دوی دا غواړي چې هغه بند شي نو نه شي بندېدی ځکه چې لا ماته اجازت راکوي نو زه بیا د چا پروا نه کوم. چې اوس بورډ مات شو نو دا خو به اوس ډپارټمنټ فیصله کوي خو ښه دی چې هیلث ډپارټمنټ ته حواله شي نو چونکې هیلث ډپارټمنټ به هغه ټیک طریقې سره وچلوي. نو زما رایه خپله دا ده باقي فیصلې د مشرانو دي د
چې سی ایم صاحب دی د پرویز خان دی د هیلث منسٹر دی خو تاسو لږ څو ورځو کې به مخکې پته ولګي چې څه فیصله کیږي ګورنمنت دا اړخه ان شاء الله. ثانک یو جی ډېر